take the golden opportunity to welcome all the respectable dignitaries from SWAT to Dera Ismail Khan. Pa khair aghli, stadi mashay, khush amdeed, welcome au har kala rashay. Pa atallas kanala bande mushtamil lash towers, chidaba ato towers wi. The box pa shakal ke na, balki juda juda, khwausha, یولس لکه سکویر فیټ ځمکه به دا کور کوي او په دغه پوره پراجیکټ باندې 6 اربه خواوشا پوره خرچه به راځي. ګراوند پلس 16 فلورز به ویره دی او بیا دا خبره هم د یادونې وړ ده چې دا د پی ډي ای نه اپروډ پراجیکټ دی. زه د لش ګروپ طرف نه مشران کشران رونو ټولو ته ډېر د زړه کومې نه ستړي مشه په خیر راغلی. چونکې منګه په لش ټاورز کې که 400 اپارټمنټس دي نو منګه پکې د 800 خلکو د پاره د جماعت تنظیم هم کړی دی. ټول اول خو زه د لش ګروپ شکریا ادا کوم. چېرته حادثه وشوه زلزله راغله اور ولګېدو زه به څنګه دې بلډینګ نه وځم. دا بلډینګونه چې کوم دي دا موږ ټول انټر کنیکټډ دي. نو اول دا ملګري زما کسټمر وو خو دې بلډینګ ما ته خپله دومره خوند راکړو چې اوس زه په دې بلډینګ کې خپل یو کسټمر یم او ما پکې ځان ته یو اپارټمنټ خوښ کړی دی او ما پکې انویسټمنټ. هغه 22 کلنه تجربه لري زمونږ ډېر محترم انجینیر خلیفه خان صاحب. ستاسو لاسونه په ډېره پړقه کې هغو ته بلنه ورکوم. جی زه د دې خبرې دا دعوه لرم چې دا بلډینګ کلم ډیزاین کېدو په دې کې د هغه خلکو خیال ساتلی شوی دی کم خلک به چې په دې کې اوسیږي او د دې خبرې ثبوت دا دی لکه څنګه منصور خان ویل چې منصور خان زموږ ډیزاینر و او مونږ ورته فیس ورکولو خو چې کله دا ډیزاین کمپلیټ شو دا پروسیس یې وکتل نو د ځان له په خپل شوق باندې یو اپارټمنټ پکې اخیستی دی. دا د پروجیکټ د لی آوټ په باره کې مونږ سره چې کم خلک په غټو پروجیکټونو کې اوسیږي نو مونږ یو کانسیپټ شروع کړی و چې هغه باکس ټایپ دی ته وایي لکه دا حال دی په دې حال کې ته دننه پکې اپارټمنټ جوړ کړي نو چې کم اپارټمنټ د دې دیوال طرف ته راشي هغه اپارټمنټ ته هوا چې کومه فرش هوا د هغه ملاویږي. دا چې کوم په سنټر کې اپارټمنټ دي د دې کړکیانو ته په دې چت کې کټینګ وکړي نو هغه کټینګ نه دی دا تا ته دا ثابتوي چې ستا چې کوم کړکۍ دی هغه دا هوا را روانه ده. دا شی زه تاسو ته په سټیج ویم ارکیټیکټ هم شته انجینیران هم موجود دي چې دا بالکل غلطه خبره ده. دا صرف د لایټ ویل کار کوي دا تا ته د ایر وینټیلیشن کار نه کوي. کم یو کټینګ چې په د بلډینګ په سنټر کې شوي وي هغه په بالکوني کې یا په دننه انټرنل چې په کم کوریډور کې کټینګ کوي د دې صرف د لایټ فایده کیدی شي د هوا فایده د دې نه نشي اخیستی. نو په دې کانسیپټ باندې زموږ د 18 کنال په 9 حصو کې د خپل پلاټ تقسیم کړی دی او د څه مقصد دپاره هم تقسیم کړی دی چې دې کې په هر یو فلور باندې موږ سره صرف 4 اپارټمنټ دي او هر اپارټمنټ دی کې کارنر اپارټمنټ دی. نو د کراس وینټیلیشن قانون دا دی چې تاسو یو طرف نه کړکۍ کولاو کوئ نو بل طرف نه به کړکۍ کولاوئ نو د هغې نه بعد به هوا تاله درځي. که چېرې تاسو د یو طرف نه کړکۍ کولاو کوئ دا خو به تاسو په ګاډو کې هم کتلي چې د ګاډي شیشه یو کولاو کوئ نو هوا ګاډي ته نه راځي. د ګاډي به دویمه شیشه خامخا کولاوئ چې سرکولیشن شروع شي. نو زموږ په دې ډیزاین کې هر یو کارنر دی زموږ خلک کارنر د دې لوکیشن دپاره خو ښایي خو د دې فنکشنلټي هم ډېره زیاته ده. د هر طرف نه چې هوا چلیږي په 2 ډایرکشنو کې هوا چلیږي ته هغه هوا په خپل طرف ته راښکې شي. د دې د وینټیلیشن نه علاوه یو بل ضروري آیټم دا دی چې تاسو به کتلي چې بلډینګ کله جوړ شي نو د جوړېدو نه بعد بیا مونږ ګورو چې خلکو کپړې په دې بالکونیانو کې کپړې راځوړندې کړي. نو دغه یو د بلډینګ دپاره هم یو ډېر بدنما غوندې شی دی او بل دا چې خلکو سره بل څه آپشن نشته دا کپړې به دوی چېرته وچوي. نو د هغې دپاره مونږ دلته دې کې وینډ ټنلز ورکړي دي چې په هغې کې به باقاعده د بلورس په ذریعه سره یو د هوا ټنل دی او هغه انټرنل دی. نو چې کله ستا په دا چې کوم اټومیټک واشنګ مشین دی په دې کې کپړې واچولې دې نه چې راوځي نو دا صرف هوا غواړي. نو د هوا دپاره هوا ټنل مونږ ورکړی دی انټرنل په هغې کې د نیمې ګنټې دپاره چې دا کپړې کېدي دا استري له تیارې شوې. د دې خبرې مونږ باقاعده په دې کې پروویژن ورکړی دی. دې نه علاوه چې کوم اے سی دی چې د اے سی کوم بهرنۍ حصه ده د هغې اکثر تاسو به کتلي په بلډینګونو کې بهر نه وي. مونږ د هغې دپاره خپل پکې یو
هغه جوړ کړی دی، د هغې دپاره خپل ډک دی یو کنکریټ چې تاسو ته به په دې بلډینګ کې چې دا کوم الیویشن مونږ ښیو دا به ډسټرب کېږي نه، دا به همدغه شانتي ګریني او دا چې کوم ډک دی هم په دې کې به د اے سی آوټرې لګېږي. دا یو بل شی دی چې د خلکو ضرورت دی. د ټول نه امپورټنټ شی چې دا په 14 چت باندې ما یو کس له اپارټمنټ ورکړو، خدای نه خواسته دلته اور ولګي، نو د هغه د خلاصېدو یا د هغه د اسکیپ مونږ څه سوچ کړی دی. د هغه د اسکیپ د سوچ زه چونکې دا مونږ بدقسمتي ده چې سټیټ ادارې دې لیول ته نه رسېدلې چې زمونږ به هلیکاپټرې راشي او دا به د مرګ نه بچ کړي. نو د هغې دپاره به دا د بلډر او د ډیزاینر ضرورت دی چې داسې ډیزاین به کوې چې پایې کې څوک مړه نه شي، د هر قسم هور د اکسیډنټ نه دته ته ملټیپل لارې ورکې. اوس دې کې چې کوم دی مونږ دا په هر یو هغه باندې 2 انټرنس ورکړي دي. په دې یو انټرنس باندې دا چې کوم رایټ سایډ له دی لکه داسې به د ایکسپلین کوم لکه دا ستاسو یو فلور دی، نو یو دی خو د هغې دپاره سټیر دی، انټرنل سټیر دی. انټرنل سټیر د هور په وخت کې استعمالولی نه شي ځکه چې په بلډینګ کې دننه لوګی جمع شي، نو د لوګي په موجودګي کې دا خلک هلته ساه نشي اخیستی، نو دې دا سټیر نشي چلولی. دې نه علاوه لیفټونه دي پکې چې کله بجلی اور ولګي په یو بلډینګ کې، نو دا لیفټونه به اټومیټیکلی بندیږي. د هور په صورت کې به په لیفټ کې لیفټ به نه استعمالیږي. نو د سره بل څه پاتې شول، د سره یو لار بله پاتې شوه، دله مونږ بهر ایګزټ ورکړی دی، د دې ځای کې ورته دیوال کټ کړی دی او بهر هم ورته د اوسپنې سټیر جوړ کړی دی چې دې د بلډینګ نه بهر وځي او بیا هلته نه کوز شي. د دې سره سره که دې چېرته 14 چته کوزېدل نه غواړي، نو دې صرف 2 چته لاندې کوشي، نو د سره چې دا دویم کم بلډینګ دی، دا دویم بلډینګ په دویم لیول مونږ د سره کنیکټ کړی دی. نو د لیفټ سایډ او رایټ سایډ لا دواړو بلډینګونو لا د دې بلډینګ نه د اسکیپ کولی شي. ضروري نه ده چې دی به لاندې 14 چته ځي. د دې ټولو ډیزاین اسپیکټ دپاره چې په دې کې سیفټي او سیکیورټي د دې خلکو مونږ ساتلی ده، دا په دې کې مونږ ډېره ځمکه ضایع کړې ده، خو د هغې فایده به 4 کاله بعد اله راځي چې کله زمونږ دا بلډینګ فنکشنل شي، په دې کې خلک اوسېدل شروع شي، نو د خلکو د اوسېدو نه بعد به دا پته ولګي چې یاره دا که بلډینګ څنګه دی او دا څنګه دی. که تاسو سټینډرډ وګورئ نو سټینډرډ دا وایي چې 50 اپارټمنټ باندې یو لیفټ پکار دی. زمونږ دا چې یو بلډینګ تاسو ته ښکاري دا 48 اپارټمنټ دي، نو پکار دا ده چې که زه سټینډرډ ته وګورم نو یو لیفټ د دې یو بلډینګ دپاره کافي دی. خو مونږ څه چل وکړو چې یو هم ورسره لیفټ ورکړو، بل هم ورسره کارګو لیفټ ورکړو. کارګو لیفټ د دې دپاره چې دا خلک بره اوسیږي، نو د دې به فرنیچر لګي، د دې به د چینو بورې لګي، د دې به غټ څیزونه لګي، نو چې دې سره د هیوي لوډ دپاره هم یو آپشن وي. یو خراب شو چې بل ورسره یي، که بیا دواړه خراب شي نو دې لیفټ او رایټ 2 نور دي ورسره دې دواړو طرف ته نورو بلډینګونو لتلی شي. دا که تاسو وګورئ نو دا 8 بلډینګونو په سر د پاسه یو سرکل غوندې تاسو ته ښکاري. دا سرکل 8 فوټه پلن د شیشې یو هغه د واکینګ ټریک دی. دا د دې دپاره دی چې کم بلډینګ کې هم تاسو بره وخیږئ خپل بلډینګ کې، نو دا تاسو کنیکټ کولی شئ. دا 8 بلډینګونه په دې سرکل باندې کنیکټ شوي دي، که سهار وي که غرمې که ماښام وي چې څوک واک کول غواړي، نو د یو بلډینګ د بل بلډینګ سره یو ربط دی د میلاوېدو یو دغه دی، ځکه چې دا یو کمیونټي ده. دا 4,500 اپارټمنټ مطلب دا د 1,500 خلکو یو کالوني ده. نو د دې کالوني دا خلک به په خپلو کې میلاویږي، یا په جومات کې او یا په دې واکینګ ټریک کې چې دواړه زموږ دپاره ضرورت دی، یو زموږ د عبادت دپاره، بل زموږ د صحت دپاره. نو دا واکینګ ټریک هم موږ دا ډول لرو چې په KPK کې په فرست ټایم موږ انټروډیوس کړی دی. دا به تقریبا په 2,500 فوټه هایټ باندې ته واک کې، او بیا ورسره د دې چې کوم دا روف ټاپ انوایرمنټ وګورئ نو دا موږ د کافي شاپ شکل ورکړی دی چې کم خلک واک کوي هغې نه مخکې یا د هغې نه وروستو دلته کېناستی شي، دلته کې خپل کافي او چای او دا ټول انټرټینمنټ دلته کولی شي. موږ د دې خبرې دعوه کوو چې زموږ په بلډینګ کې کم خلک اوسیږي هغه خلک به خوشحاله وي او هغه به زموږ پروموشن مخکې کوي انشاءالله. نو دا په هر لحاظ سره یو سمارټ او یو ایکټیو بلډینګ دی، یو هیویلی سروس بلډینګ دی، او دا به انشاءالله ثابتوي، وخت به ثابتوي، موږ به یا وو یا به نه یو، خو دا به ثابتوي چې دا به پېښور کې انشاءالله د راروانو بلډینګونو ټرینډ چینج کوي انشاءالله. بیا زه به مننه کومه زمونږ د ډېر محترم انجینیر خلیفه خان صاحب
چې هغه د قطر غوندې انټرنیشنل ایکسپوجر په پوره دنیا کې لري او های رایز د هغو ایکسپرټي ده، دا د هغو کمفرټ زون دی او هغو هلته خپله سمه دمه نوکري کار روزګار پرېښود او موږ له پېښور ته راغی. نو انجینیر صاحب په ما یې زر ځله احسان دی چې جانان ټول کلی پرېږدي ما له راځي نه. دغه سپارښت ته به پښتانه یاد ساتي چې تاسو دلته راغلی او کنټریبیوټ کړه. बुकिंग और तफसीलात के लिए अभी कॉल करें 0300 054 6611